السلام علیکم زما نوم ډاکټر کاشف دی زه د معدې جګر سپیشلیسټ یم او زه په تور اسسټنټ پروفیسر پرایم ټیچینګ هسپتال پېښور میډیکل کالج کې کار کوم. نن سبا مونږ یو نوی پروسیجر شروع کړی دی چې کوم د کولونجوسکوپي ویل کېږي. راځئ زه تاسو ته سوټ ښیم او هغه ځای درته ښیم چې کوم کې مونږ کولونجوسکوپي کوو. څنګه چې ما تاسو ته وویل چې زموږ د انډوسکوپي یونټ د صوبې ټولو نه ایډوانس سنټر دی. د هغې وجه دا ده چې دلته صرف بنیادي انډوسکوپي او د ERCP نه علاوه دلته نور هم ډېر ایډوانس پروسیجرز کېږي. موږ ریسنټلی دلته انډوسکوپیک الټراساونډ لانچ کړی و چې کوم باندې موږ تېر کال یو ډېر غټ سمپوزیم هم کړی و او موږ دلته اوس میاشت په میاشت باندې ټریننګ ورکشاپس کوو چې کومې د ټول صوبې نه ډاکټران راځي او دلته ټریننګ حاصلوي. اوس مونږ ریسنټلی یو نیو ایڈوانسمنٹ راوستی دی چې کوم ته کولونجوسکوپي ویل کېږي. کولونجوسکوپي د کیمرې په ذریعه باندې دا وګورئ دا دومره وړه کیمره ده، نری کیمره ده. د دې په ذریعه باندې مونږ د جګر د نالو معاینه کوو او بیا هماغه ټایم د جګر نالو د بیماریانو علاج هم کوو. مثلا جګر نالو کې بعضې وخت تنګي پیدا شي چې کوم نه بیا جړې کېږي نو مونږ هغې د تنګي وجه هم معلومو، هغې نه هغه ټایم بایوپسي هم اخیستی شو، هماغه ټایم جګر نالی کولولی هم شي. دې نه علاوه چې کله جګر نالی کې ډېر غټ کاڼي وشي او دا د کنونشنل ERCP یعنی دې کیمرې باندې نه لرې کېږي نو مونږ دې کیمرې باندې بیا دننه لاړ شو، د جګر نالی ته بالکل دننه لاړ شو او د لیزر په ذریعه باندې بیا کرش کړو او کاڼي بیا روباسو. دې باندې مریض د ډېر غټ اپریشن نه بچ شي چې کوم د کلاو اپریشن ویل کېږي. نو دا یو ډېر نوې ټیکنالوژي راغلې ده په دې صوبه کې او په پاکستان کې ټول پاکستان کې دا صرف 15 ځایونو کې ده. مخکې به زموږ مریضان تله کراچۍ ته، لاهور ته، نو پیسې به هم ډېرې زیاتې لګېدې او کړېده به هم ډېر زیات. نو دلته مونږ تقریبا دا 5 ټایمز لیس کاسټ کې اویلیبل کړی دی. مثلا که یو پروسیجر په 10 लाख کې مونږ دلته 2.5 लाख روپۍ کې اویلیبل کړی دی چې دلته مریضانو ته اسانتیا پیدا شي، پیسې هم بچ شي او تکلیف نه هم بچ شي. نو زما د ډاکټرانو ته هم دا خاص دی چې کوم ګسټرنټالوجیسټ دي، سرجنان دي چې هغې خلکو کې دا اویرنس پیدا وکړي چې دلته اوس دا پروسیجر اویلیبل دی او خپل مریضان د تکلیف نه بچ کړي.